أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قلت ورتوايا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس يا خلق إني يقينا زچم رسول الله رسول الله تبارك وتعالى يم إليكم تاسولرا جميعا پغند باندې الذي دال غزات له دلر ملك السماوات بادشاہی د اسمانونو دا والارض او د زمکی بادشاہی دا لا اله نشته دی لایق د عبادت الا مگر هو هم دغه الله دی داسې الله یحیی چې ژوند کول کوي او یمیت او مړ کول کوي فامنوا پس ایمان وروړئ بالله په الله باندې او رسوله او پر رسول د الله باندې داسې رسول النبی چې نبی د امی هم دی الذي هغه نبی یؤمنو چې د هم ایمان لري بالله په الله باندې او کلماته او په کلمو د اله باندې چې قران کریم دی واتبعوه تابعداري او يهود د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم لعلکم تهتدون الیکي تهتدون د لپاره چې تاسو په هدایت شئ ومن قوم موسى او د قوم د موسی علیہ السلام نه چې بنی اسرائیل د امتون یو جماعت ته يهدون چې برابرۍ خلق بالحق په حق باندې و به په حق باندې عادلون من يحكمون فیصله کوي یعنی عدل کوي په فیصلو کې وقطعناهم من فرقناهم فرقي کړي مونږ دی لرا وقطعنا ټوټه یعنی فرقناهم فرقي کړي مونږ هم دی بنی اسرائیل لرا 12 په 12 اسباطا قبیلو باندې والاسباط معنا القبائل قبیله یعنی په 12 اولادونو باندې چې د هر یو اولاد نه یو قبیله وا امتون چې امتو وحینا وحی کړه مونږ اله موسی علیہ السلام لره اذ په وخت کې استسقاو چې طلب د وبو کړه دنه یعنی موسی علیہ السلام نه قومه قوم د پدشت ته کې وحی کړه موسی علیہ السلام ته ان ضرب دا چې وها بیا صاک پمسا خپل باندې الحجر دی کان لرا فضرب پس وها موسی علیہ السلام دی کان لرا فانبجست منه فانفجرت پس روان شو منه د دی کاننا 12 عینا دولس چینی لكل سبط عین هر یو قبیله د پاره یو چینوا قد پتا کی سره علم او پجندل کلو ناس من کل سبط هر یو قبیله مشربهم زید اسکلو خپلو وظلنا الله سور کړو مونږ علیهم په دی باندې الغمام او ورزلره په دشت ته کې وادي ته کې وانزلنا نازل کړو مونږ علیهم په دی باندې په دی وادي ته کې المن ترنجبین والسلوى منزان وقلنا لهم والمنديل ركلوا خري من طيبات د پاکو مالونه ما هغه سره رزقناکم چې روزي درکړې مونږ تاسو ته رب کریم فرمای وما ظلمونا ظلمنا کړه دی په مونږ باندې لیکن كانوا ودي انفسهم په نفسونو خپل باندې یظلمون ظلمونه کولا واذا یاد کا وقیل چې ویل شو لهم دلرا اسكنوا سیګه هذه القريه په دغه خاریه کې چې اریحا وا یا بیت المقدس وکلوا خری من هذه خارین حيث شئتم منا اين شئتم چکم زینم خوخی وقولوا وایتاسو حطه منا سوالنا خطه سوال زمون بخنه زمون د گناهونو دا یعنی سوال زمون چې د بخنه د گناهونو دا ودخلوا داخل شي تاسو الباب د دروازې لره سجدن پالیکون تاسو کې چې د سجده لګون کیه یا سجده شکر و یا عاجزی کون کیه نو نغفر وببخو لكم تاسو لره خطاياكم خطايان استاسو سنزيد زرد چې زیات بکومګ المحسنین نیکو کارو لره په طاعت باندې ثوابونه د دې بزیات کوم فبدل پس بدل کړه الذين كسانوا ظلموا چې ظلم کړو منهم ددینا قولا خبر لرا وقالوا ولدي غير الذي غير داغنا قيل چې ویل شي لهم دلرا دل ویل شي چې حتتن وای حتتن فزيد دا حبه شعير في شعيره دايل يا حنتتن ویل شي چې د سجدي په حالت کې داخل شي دی په کوناټو باندې سخیدل بدل کړي دا خبره فارسلنا نوح فرمانی وکړه فارسلنا پسولېګل مونږ علیهم پدی باندې رجزن من عذاب چې طاعون من السماء د اسمان بما په سبب د غسکانو چې ودي یظلمون ظلم کول په ځان خپل باندې رب کریم فرمای واسال تپوسو که هم د يهودنا عن القريه په بار د قريه التي قريه كانت حاضره البحر حاضر په غاړه د بحر باندې چایلا وا
اذ پاغه وخت کې یعدونه چې د تیرې کولو سرکشي کوله فی السبت په ورځ د خالی باندې په ښکار کولو سره دی منشیو د خالی ورځ د ښکار نه نو د خالی په ورځ به د ښکار کولو نو تیرې کولو سرکشي کوله اذ پاغه وخت کې تاتیم چې راتله به دی لره حیتانهم میان دري یوم سبتهم په ورځ د خالی د دی باندې شرعا من ظاهرة على الماء كثيرة ظاهر په وبو باندې ډیر اوچتونکو د سرونو داسې میان بروانو سرونه به اوچتو شرعا من ظاهرة على الماء كثيرة ظاهر په وبو باندې ډیر اوچتونکو د سرونه به ډیر براتله و یوم پاغورز باندې لا یثبتون معنا لا يعظمون السبت چې تعظیم د خالی ورځ نه کولو یعنی بل ورځ بوا یا معنا لا يدخلون في السبت چې داخل شي بنو په خالی ورځ کې لا تاتيهم نبرات الدلره هم دلره زميان كذلك يعني شرعا داسې بنرات كذلك هم دغه رنګي شرعا چې تونکو د سرونو ظاهر په وبو باندې داسې بنرات چې بل ورځ به نو خالی په ورځ به ډیرو نو دا امتحانو نو رب کریم فرمای نو ما قبل تغیګ ورکه معانقه اوس ما بعد ته كذلك هم دغه رنګي نبلوهم من نختبروهم ازما يوم دی لرا بما په سبب دغه سکانو چې ودي يفسقون دي فسق کولو واذ او په وخت کې قالت شو الامه یو جماعت یو ټولي چې نه ښکار کولو نه منع کوله ساکتینو چوپو منهم د دې بني اسرائیلونه چاته ویل نهینو ته ویل چا چې منع کوله د اخکار نه چې مکه ویل کا دي ته وی لمتعذون ولتاسو نصيحت کوي قوم یو قوم لرا ولتاسو نصيحت کوي یو قوم لرا الله چې الله تبارک وتعالى مهلكهم هلاكون کې دا غیل لره او معذبهم یا عذاب ورکون کې دا غیل لره پس پرې د نصيحت مکوي دی لره عذاب انداس عذاب شدید سخت قالوا نو ویل دي ناهینو معذرة من نعتذر معذرة من عذر کو یعنی موعظتنا معذرة نصیحت زمون چې ده معذرت ته یعنی د پر نصیحت کو چې مون بچ شو د عذاب نه معذرة معذرت ته عذر کو الى ربکم رفستاستا یعنی نفعل ذلك معذرة الى ربکم دا کار چې کوم معذرت د پر رفستاسو ده چې مون ته عذاب را نکی ولعلهم خایگی دی یتقون الله چې ویریږي د الله نه ويترك المعصيه پریک دی سرکشه لره د ورځ د خالی اخکار لره دا پریک دی فلما پسر کړه نسو چې یاد وستو دي یعنی ترکو پری خود دي ما هغه ذکرو وعظو چې واعظ ور کړي شی او نصیحت کړي شی دی لره به پاغي باندې دی پری خداغه نو انجین الذين رب کریم فرمای نجات ورکوم هغه کسانو ته ينهون چې منع کولا عن السوء د بدن د خالی ورځ د اخکار نه واخذنا والمنغ الذين كسان لرا ظلموا چې ظلم کړو به عذاب په عذاب باندې به سن منع شدید په سخت بما په سبب د دې کانو چې ودي يفسقون دي فسق کولو فلما پس هر کله تو چې دینا فرمانیو کعم منا ان ترک ما د پر خودلو د غنا نه چې من کړي شی او دینا فرمانیو کړ پر نه خودل د خاري ورځ ښکارا قلنا نو لهم دي لركونوا شي قردتن بزوغان خاصین رټلی شي صاغرین ذلیل یا اخسا من کوری کړي شي وید یاد کا وخت زنا چې زنو کو امر وکړو یعنی فیصله وکړه ربک ربستا پدې خبره باندې لا يبعثن خامخ په تاکید مقرر بکړي دا الله تبارک وتعالى عليهم من على اليهود په يهود باندې الى يوم القيامه تا ورځ د قیامت سوق به مقرر کی من هغه سوق يسومهم چې رسوي بد يهود لرا سوء العذاب بد عذاب برسيا په زمانه کې صحابه کرام او رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه زمانه کې امت د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم چې غستل د جزیه ده ان ربک یقینا رفستا چې د لسری او لقاب خامخ جلد ورکون کې د عذاب دی و انه یقینا د رفستا لغفور خامخ بخون کې ده رحیم رحم کون کې ده وقطعناهم من وفرقناهم
فرقې کړي مونږ دي لره هم د بني اسرائیل لره فی الارض پس مکه کې امما معنا فرقا ټولې منهم بعض د دین الصالحون نیکانو ومنهم بعض د دین دون ذلك غیر د دین او چې کفارو وبلوناهم او ازمایلی مونږ دي لره امتحان کړي په دې باندې بالحسنات په حسنات باندې چې نعمتونو والسیئات او په بدیو باندې ولې لعلهم خیګری يرجعون چې دی رجوع کړي د هغه دین چې ور باندې ونو سم لارې تراشي دي د پاره مونږ د امتحانات کول فخلف پس را پیدا شو یا جاء راغلل من بعدهم رستد دی بنی اسرائیل خلف بد خلیفگان چې زمانه د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم و يهوديانو ورثل کتابه چې وارثان شو د کتاب د تورات د پلارانو خپلونه یاخذون په حال کوند دي کې چې اخري عرض مال یعنی عوض هذا الادنى د دې ادنى دني بیکاره دنیا چې رشوت اخلي ويقولون ويدي سيغفر لنا زده چې بخنه وکړي مونږ لره زموږ رب ذنوبنا د ګناهونو زمونږه بس رشوت اخلي بیا د بخنه کوي وين ياتهم کچر راشي دی لره عرض سمبلغ سرشوت بیا مثله په مثل دا ولا ياخذوه نو اخلي دی بیا غلره یو ځل رشوت واخلي سيغفر لنا بیا استغفار ویا چې بیا راشي نو بیا اخلي نو څوک ولا بیا رشوت ورو بیا اخلي نو دا د دې استغفار څه فائدہ هیڅ فائدہ نشته نو یاخذوه اخلي دی غلره رب کریم فرمایا لم يؤخذ ایا نو اغستل شي علیهم پدی باندې میثاق الكتاب وعده په کتاب تورات کې پدی خبره باندې الله یقول دا چې نه بوای تاسو الله په الله باندې الا الحق مگر حق بوای بلکې اغستل شي او دین دا وعده په تورات کې ودرسوا علم درسوا نو درس کړی دی تورات لره نو لوستل دی تورات لره ما غسفه چې په تورات کې دی بلکې خیر درس کړو خیر لوستلیو والدار الاخرته کور د اخرت چې خیر ډیر غوړه دی للذین د پردا کسانو یتقون چې ځان ساتي د کفر او د شرک نه افلا تعقلون یدی عقل نه لري والذین کسان یمسکون چې تمسک کوي منګول لګي بالکتاب په کتاب تورات باندې مجاهد سے وی هم المؤمنون من اهل الكتاب مراد تینا مؤمنان د اهل کتاب دی چې عبد الله ابن سلام او ملګری دي وقال عطاء سے وی هم امه محمد صلی الله علیه وسلم دی دا امت محمد صلی الله علیه وسلم دی والذین کسان یمسکون چې تمسک کوي منګول لګي اهل کتاب یا محمد محمد صلی الله علیه وسلم بالکتاب په تورات باندې قران کریم باندې واقاموا الصلاه قائم منزل را وان یقینا من لا نضيع نزايكم اجر المصلحين اجر د مصلحین دا نزايکو واذا یاد کا او نتقنا من رفعنا چې پور تکړو مونږ چت کړو مونږ من اصله د بیخنه مون راپور تکس الجبل غر لرا کوي تور لرا فوقهم پاسد دی فواسطه د جبريل عليه السلام كانه لا كدا غر چکم ده ظلت چتو دا سه پورته کړش وظنوا معنا یقین راغلی دی باندې یعنی وظنوا علموا پوشیو دی انه یقینا دا غر چې واقعون پریوتون کې بهم پری باندې په دغه ټیم کې وقلنا لهم ویل مونږ دی لره خذونی سما احکامات اتیناکم چې درکړي مونږ تاسو ته بقوت په قوت سره واذکروا یاد کې یعنی عمل پیو کې ما پاغه سبا کې ما پاغه سبا نه فيه چې په تورات کې دي لعلکم تتقون لکي تتقون النار دې پرجتا سو بچ شي د اورنا